السلام علیکم. نن زم کوم ټاپک دی نو هغه چې موږ سره یې وبس کلی شو یعنی موږ ویل شو چې هاو ټو ډرینک واټر یا سره یې موږ کول شو چې موږ وبوس کوټی شو. زموږ سره کوم دی مینلی دوه قسم کنسپټ موجود دی. او زموږ سره اسلامیک بل زموږ سره ساينټیفیک. اسلامي طریقې نه مراد زما دا دی چې څنګه چې موږ د ورځې 8 ګلاسه 11 ګلاسه وبس کوو چې دا موږ د پیغمبر سلام په طریقه باندې وسکو. پیغمبر سلام چې کومه طریقه موږ خودل دا نه خو بدا سکیږي چې پیغمبر سلام ا طریقه باندې سره چې کوم خلکو ته خودل کیږي. دویم چې کوم دویمه خبره چې دا اصول به موږ په ځان باندې لاګو کوو. او بل دا خبره چې رسول پیغمبر سلام هغه سنت چې کوم نه ژوند کیږي. نو اول نمبر باندې موږ خبره کو بس باندې په اسلامیک لیول باندې سکه بیا موږ خبره کو په ساينټیفیک لیول باندې. د وبس کو طریقه چې کوم نه د 1400 سال مخکې خودل شو دا بلې نن سبا دور کې چې کوم نه ساينس کوم طریقه خودلې او هغه هم چې دغه طریقه چې کوم ده دغه طریقه ټیک ده کومه طریقه چې دا په مسلم خو دی. نو ول خبره کومه په سبا باندې په اسلامیک لیول باندې چې څنګه موږ کولای شو چې وبو صحیح استعمال وکړو. نو پس نمبر باندې چې کله موږ وبس کو نمونه سبا کار بسم الله ویل پکار دی چې کله وبس کې نو البته کې بسم الله بکې. دویم نمبر باندې یو خطر طریقه ده هم ده چې کله وبس کې نو چې تبکم لوخ کې وبس کې په ګلاس کې ته وبس کې نو تر ول پکار دارا چې تر ګلاس ته وګوري صحیح شو چې مثال کې پدې کې د نس قسم ګندګي یا چې د کې وبو ګندري پاکه څه قسم دي. مثال کې تر شپې ودې را پاسې تیار ده ته وبس کې اچانک په ګلاس کې ته وبو واچې وبس کې نو مثال کې ته نه خبر چې په ګلاس کې د نسسیز موجود دی کنه. نو که شاته کې ته وګورې دا یو خطر طریقه راځي ته پته ولګي چې دا ګلاس چې کوم د اسخار یا ګلاس چې کوم پاک دی چې ته کې پدې کې د ایسه ژوند سیس موجود دی چې عادت سباله نقصان نه سول شي. نو بو چې کول دا چې کوم هم یو بهتره طریقه ده. داغه نه پس چې کوم نه بیا کړته وبس کې ته بس کې سیټ وایل ډرینکینګ یعنی ته په ناس باندې وبس کې یعنی کې باندې خخ کولې بکینی او بیا بس کې وبس کې ټیک ده. بل چې کوم نه یوز رائټ هاند یعنی تعالی په کار دا چې تاسو کې په هیل ازبانی وبس کې ټیک شو په هیل ازبانی وبس کې دا څنګه چې مثال کې تبګل اسبانی وبس کې یو خو زیات عام خلک د اجازه کې یا خو مطلب هغه ور اکټینګ وند کې یا چې کوم دی هغه په لیول باندې بلې خبر باندې پوی نه دي چې څنګه موږ په هیل ازبانی وبس کې شو دا هم یو سنت طریقه را. خو زیات کسان چې کوم نه کوي کول ډرینکس کې یا وبس کې یا چیس کې نو زیات بګس اسبانی کې. نو تاسو ټول په خدمت کې دا درخواست چې تکل هم تاسو سوسس خوري یا سوسس تاسو کې تاسو کوشش کوئ تاسو په هیل ازبانی استعمال کړئ. ځای لا چې کوم دا اساسه دا صحه هایجین دی که چې دا کې ته بګس اسبانی وبس کې نه چې کوم ته ته بیمارو کې دوه چانس شته. څنګه چې مثال کې ته ټایلټ یوز کې باتروم یوز کې او دا شاند کې مطلب دا لاس کوم نه ته په داسې ګندګي کې استعمال کې چې ته باندې بیا یو به استعمال یا چې کوم نه پرې باندې خوراک کې چانس شته چې دا مختلف قسم بیماریاں نه وشي ټیک شو. نو مې نه کوشش تاسو دا کوي چې تاسو خوراک کوي یا سا کوي دا اوس به کاده تاسو په خیل ازبانی دا خوراک سا کوي. بل ډرینک 3 سټپس کله چې هم تاسو بس کې تاسو په کاده تاسو په درې ګټه باندې وبوس کوي په نمبر باندې درې ګټه باندې سوچ کې تاسو وبوس کوي. یو ګټ یو کو بیا به صبر وکي بیا بل ګټ یو کو بیا به دمو وکي بیا بل ګټ وکي نو بدرې ګټه باندې بدس کې تبا وبس کې ټیک شو. ابا چې کوم نه سه الحمدلله ان د ان کله چې هم ته وبوس کې په اخر کې به تاسو سبا کاری الحمدلله ویل دا به کاری یعنی دا چې کوم قسم ګریټینګ ټیک شو. نو دا زموږ سره اسلامي طریقه ول موږ خبره کو په ساينټیفیک طریقه باندې چې څنګه موږ وبس کې شو ساينټیفیکلی کچا ته کې موږ د وبو غلط استعمال کو زموږ د څه قسم نقصانات راکول شي او کچا ته کې موږ صحیح استعمال کو دا موږ څه قسم پیدا راکول شي یعنی کچا ته کې موږ په دې لیول باندې وبو استعمال په اسلامي طریقه باندې دا موږ څه قسم پیدا راکول شي او کچا ته کې موږ په اسلامي لیول باندې دا وبو نه استعمالو نو موږ ته دا څه قسم نقصانات راکول شي نو پرې باندې اوس موږ خبره کوو. ساينټیفیک هم دا و چې تاسو څه کوئ تاسو په ناسته باندې وبس کوئ او کچا ته کې ته په ولاړه باندې وبس کوئ نو سبا کېږي ستا په ګردو باندې او ستا په لیور باندې چې کوم نه پریشر راځي او کچا ته کې ته په ناسته باندې وبس کوئ نو ستا ریډیوس پریشر ان کډنی ستا په ګردو باندې چې کوم نه د پریشر چې کوم نه دا بس کېږي دا به کمیږي دې سره. هیلپ بیټر ډایجیشن دا چې کوم نه ستا په ډایجیشن کې چې کوم نه هم یو قسم څه کول شي هیلپ ورکول شي او کښته کې ته پولاړه باندې وبس کې نو تا ته بد هضمي کې شي تا ته چې کوم نه قسم بلوټینګ بکیږي صاحب خېټه کې دا شان ګیس پیدا کیږي بد هضمي به راځي تا ته نو دا رسمه علامه دي کښته کې ته پولاړه باندې وبس کې او کښته کې ته پناسته باندې وبس کې نو تا ته پیدا دا کیږي صاحب کډنه باندې صاحب لیور باندې کوم نه پریشر باندې راځي دا شان کې صاحب ډایجیشن کې کوم نه هم دا هیلپ ور کوي. بل چې کوم نه ډرینک سلوري نو دلته کې موږ اول خبره دا وکړه چې هم تاسو وبس کې نو په قلاره باندې وبس کې په درې ګټه باندې وبس کې ټیک شو کنه. نو دا کښته کې ته تیز بيوزر باندې وبس کې یا پولاړ باندې وبس کې نه خو بداغه دار چې حساب ابزاربشن دغه په اسانه باندې نه کیږي. چاته کې ته په دې سره وبس کې تا ته بد هضمي کول شي تا ته چې کوم د ګیس کول شي او بل دغه وبو د ابزاربشن چې کوم نه دا بیا په اسانه باندې نه کیږي. چاته کې ته په قرار باندې وبس کې تا ته بد هضمي نه او دا شانه کې د ګیس نه دا هم بس کول شي ټیک ده کنه. اوایډ ویری کولډ واټر اوس د اوړي موسم دی کنه زیات خلک کوي کوشش کوي یخ وبوس کې یا یخ کولډ ډرینکس وبس کې کنه. نو کله کې تاسو ډیر زیات یخ وبس کې نو یخ وبس کې دا تر کې پرېږ دی ځکه چې دا څه کوي دا
دا کوي زموږ سره سلو ډاون کې څه شی ډایجیشن ان میټابولیزم که چېرته کې تاسو بیخي یخې اوبه څښئ د بیخي واورې اوبه څښئ نو ستاسو ډایجیشن یعنې ستاسو هاضمه چې کوم ده دا ډېر سلو کېږي او ورسره کوم میټابولیزم چې ستا په باډي کې کېږي دا هم سلو کېږي ډېر سره ټیک ده نو تاسو مینې څه کوئ نارمل اوبه استعمالوئ بل وارم واټر ان د مارنینګ که څه کې تاسو بس هغه راپاسې تاسو نیم ګرم اوبه څښئ نیم ګرم پانی صحیح شو تاسو چې کوم دی نه ډېر یخې نه ډېر ګرمې دا نارمل اوبه استعمالوئ د هغه سره به څه پیدا کېږي ستا چې په باډي کې چې کوم ډیټاکسیفیکیشن کېږي په دې کې به هیلپ ورکوي دا شان کې ستا د باډي چې کوم انرژي دا به سره بوست کېږي ستا باډي چې کوم دا به ایکټیو دا به تروتازه وي ویټ لاس دا چې کوم ستا سره په وزن په کمولو کې چې کوم هم مدد کولی شي نو که چېرته کې تاسو بله طریقې سره اوبه استعمال کوئ نو تاسو چې کوم دی دوه قسم فایدې درکولی شي چېرته کې تاسو د اسلامي اصول فالو کوئ خو دا چې تاسو باندې پیغمبر اسلام په طریقه باندې عمل وکړئ دویم دا تاسو ته په دې باندې ثواب میلاویږي دریم چې کوم دی هغه تاسو ته فایده درکوي نو دا څو خبرې چې موږ تاسو سره وکړلې چې موږ څرنګه کولی شو چې اوبه ښه استعمال وکړو په لاس کې دا خبره چې تاسو کولی شئ چې 8 ګیلاس تر 10 ګیلاسو پورې اوبه استعمال کړئ په 40 غنټو کې امید کوم تاسو به په دې باندې پوه شئ انشاءالله ملاقات به کېږي په نوي ویډیو کې د نوي موضوع سره د خدای په امان